بسم الله الرحمن الرحیم. باب القسامتی. قسامت اصل کې تقسیم ته ویل کېږي، پس کسانو باندې تقسیم کول. مقصود د دې باب دا دی چې یو سړی په یو کلی کې په یو علاقه کې وجلې شوی دی، علامات د زخم وغیرہ یا سپی باندې موجود دي او قاتل معلوم نه دی، نو که چرته د دې مقتول وجلې شوي اولیاء او وارثان په یو خاص کس باندې دعوه وکړي خو ټیک ده، یو کور والاو باندې دعوه وکړي نو ټیک ده، که پې ثابت یې کړه قصاص ته اخستی شي، که ثابت یې نه کړی سم پې نشته. خو که چېرته هغه یې داسې یو کس متعین نه کړو او ویل چې یاره موږ ته خاص قاتل معلوم نه دی، خو بس دا کلي واله دي او په دې کلي کې زموږ سړی مړ کړی شوی دی، وفات شوی دی، نو بیا حکم دا دی، قانون دا دی چې د دغه کلي 50 کسان به منتخب کړي شي او 50 وانه به قسم وکړي په دې طریقې سره چې نه دا سړی مونږ وجلی دی او نه مونږ ته د قاتل معلوم دی. هر یو کس به په قسم کې دا خبره کوي چې نه مونږ وجلی دی او نه راته د قاتل معلوم دی. اوس که چرته په دې کلي کې 50 نارینه نه برابرېدل او د 50 نه کمو، نو بیا به یو کس ډیر قسمونه کوي خو 50 قسمه به برابري. لکه مثلا په دې کلي کې 50 نارینه دي، نو 50 وانه به 2 قسمه وکړي، 50 قسمه به برابر شي. که په دې کلي کې مثلا 20 کسه نارینه دي، نو څه کسان به 2 قسمونه وکړي، څه به 3 وکړي، نو 50 به برابر شي. که 10 کسان دي نارینه مثلا، نو ټول به 15 قسمه وکړي، په دې طریقې سره به 50 قسمه برابر شي. خو خامخا 50 قسمه برابرول او پوره کول دا ضروری دي. که کلي والو چرته د قسم نه انکار وکړو، قسم یې نه کاو، 50 قسم یې پوره نه کړه، نو بیا به دیت ورکوي. دغه شانته یو 2 واقعې د رسول الله زمانه کې راغلي وي، په دې احادیثو کې ذکر کیږي، نو دغه بیان کی. عن رافع ابن خدیج وسهل ابن ابي حسمه رضی الله تعالی عنهما انهما حدثا، دوانو بیان کړي، ان عبد الله ابن سهل ومحيصه ابن مسعود، عبد الله ابن سهل او دارنګ محيصه ابن مسعود اتیا خیبر، د دوانه خیبر تراله، فتفرقا فی النخل، نو دی جدا شو د یو بل نه، فی النخل په دې کجورو کې، بسور امور ته چرته ډډه اچول او یاس او دسمات ارس چې خو جدا شو د یو بل نه، په دې باغ کې ګډ وش. فقتل عبد الله ابن سهل، نو عبد الله ابن سهل چې دا پکې قتل کړی شو. بس چې دی را لوي قتل دا محیصه، نو دا عبد الله ابن سهل چې مړ پروت چا وجلو. فجاء عبد الرحمن ابن سهل وحويصه ومحيصه ابن مسعود، نو عبد الرحمن ابن سهل چې د مقتول زوی دی دار علي، دارنګ حويصه او محيصه چې دا د ابن مسعود زامن دي، دا ټول رااله الى النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله مبارک. فتكلموا في امر صاحبهم، نو دوی خبرې کولې د رسول الله سره، فی امر صاحبهم، په باره د خپل سړی کې، د خپل مقتول کې. فبدأ عبد الرحمن، نو عبد الرحمن خبري شروع کړي، وکانه اصغر القوم، خدای په دې کسانو کې کشرو، دا کم 3 کسان چې رسول الله مبارک تراغلیو د خبرو د پاره، نو دا پکې کشرو، نو د خبري شروع د چې خبري شروع کولې دا غي وجه دا و چې د پلار وجلې شوی، نو په خپل باندې بیان شروع کړ نبی عليه السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى، د مشر لحاظ وکا
معنا عظم من هو اکبر منک چې کوم سړی ستانه مشر دی داغه تعظیم کوا داغه لحاظ ساته قدمه فی التکلم خبرو ته دی وړاندې کا نو دې کشر تی ویل چې ته مګړېګا او دا مشر دی وګړېږي اوس کستاسو ذهن کې دا اعتراض راځي چې یار خپل خود د دوه جلې شوی حق د دو چې خبرې کړې وي اگر چې د کشرو نو داغه جواب دادې چې ټیک دا چې پلار د دوه جلې شوی او حق د خبرو د دو خو بل طرف ته په دی واقعا کې دی موجود نو بلکې دا مشر چې کوم دی په دغه موقع باندې موجودو د پلار سره په سفر کې اگر چې قاتل لیدل نو خو طریقه خو لیدل و چې سړی داسې پروت او دا په زخمونه لګېدلی وغیرہ وغیرہ نو یو پکې هغه ادب رااله د مجلس چې چرته په مجلس کې 2 کسان ناستي نو په کار د چې مشر پکې خبرې وکړي یا مخکې نه مشوره وکړي چې لکه څوک به وګړيږي نو یو کس ته خیر دی کاغه کشرمي نو ټول بلګرو د طرف نه ورته اجازه ملاو شي چې لکه ته وګړيږي نو بیا کشرم غړي دي شي قال يحيى بن سعيد يعني يلي الكلام الاكبر چې مخکې د خبره د مشر کې فتكلموا نو خبرې وکړي فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا قتيلكم تاسو مستحق ګرځي د خپل قتیل د مقتول د دیت او قال صاحبكم بأيمان 50 منكم په 50 قسمونو تاسو باندې ان چې تاسو د خپل کور کسان 50 قسم وکي نو تاسو ته بدیت میلاوش قالوا یا رسول الله امر لم نره دا خو یو داسې معامله ده چې موږ لیدل نه ده کنه سړی خو زمونږ نه اخوا مړ دی موږ لیدل نه دی نو موږ چې قسمونه کوو نو څه به وایو قال نو فتبرئكم يهود في ايمان 50 منهم نو بیا به يهود تاسو ته ځان ازادۍ سپینې با په 500 قسمونو دا غینا چې کله تاسو قسم نه کوي مثلا معامله تاسو نه دلیدلې نو د خیبر چې کوم يهود دي کمزې کې چې دا سړی مړ دی نو هغه بس تاسو د تهمت نزان ازادۍ په 500 قسمونو سره چې هغه 50 کسان قسم وکي نو تاسو نه به آزاد شي به تاسو دیت نشي غوښتل قالو دی ویل یا رسول الله قوم کفار دا خو کافران دي ان يهود قسم اخو کافران دي هغه ته قسم څه غازرم نه ده بس قسمونه براته وکینو فقداهم رسول الله من قبله نو رسول الله مبارک ورته اغا دیت ورکړو د خپل طرف نه د بیت المال نه ان د جګړې ختمولو د پاره د فتنې ختمولو د پاره نبی له سلام اغه ته خپل باندې دیت ورکړو د بیت المال د طرف نه ولی کچرته په اغه يهودو باندې قسم راوستلې نو اول خو به اغه قسم ته تیارېدل نه ځکه چې هغه مشرکان کافرانو او قبل فرض تیار شوی وي نو دلته د دې کسانو اعتماد په نه راتلو ځکه چې عموما په بازار کې د خلکو لانجه راشي نو چې کوم سړی لره قسم راځي نو بل وي مړه د قسمونه څه دي دا خو د ورځې 50000 قسم کوي نو د یو بل په قسم باندې یقینم ناراضي نو د قسمونو سرم د دې اغا تسلی نه کېدله نو رسول الله مبارک ورته د خپل طرف ان د بیت المال ناغدیت ورکړي وفي روایت تحلفون 50 یمینا تاسو به 50 قسم کوي وتستحقون قاتلکم او بیا به تاسو مستحق ګرځي د خپل مقتول د دیت یا د قاتل او قال صاحبکم فوداه رسول الله من عنده نو ورکړن به له سلام دیته د دیت په تور باندې د خپل طرف نه به 100 ناقه سل بخانی وهذا الباب خال على الفصل الثاني په دې باب کې دویم فصل نشته الفصل الثالث دريم فصل عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر یو سړی د انصارو په خیبر کې وجلې شوی د جنگ موقع نه د جنگ حالات نو عام حالاتو کې بس چرته په یو ځای کې پروت او چا وجلې قاتل معلوم نو فانطلق اولیاؤه الى النبي صلى الله عليه وسلم نو د دو وارثان لاړ رسول الله مبارک ته فذكروا له ذلك نبی علیہ السلام ته واقعا وروله چې دا قصه ده فقال
الکم شاهدانی یشهدان علی قاتل صاحبکم تاسو سره دوه گواهان شته دي چې تاسو د ملګری په قتل باندې گواهی وکي چې پلانی وجلې په دې کیفیت باندې وجلې. قالو دی یا رسول الله لم يكن سم احد من المسلمین دې چې په کمزې کې وجلې شوی نو په دغه ځای کې هیڅوک مسلمان نشته دي. وانما هم يهود هغه ټول يهود دي. دغه ټیم کې مسلمان وونه د يهودو په منځ کې وجلې شوی دي نو که گواه پی باندې وي هغه هم يهودي وي او يهودي چرته د يهودي خلاف گواهی کوي. وقد يجترئون على اعظم من هذا او هغه خود دین په غټ کار باندې جرأت کوي او کړی دی. یعنی مطلب دا دی چې د یو عام مسلمان مرګ هغه ته سخت کاری. هغه خود انبیاء قتلونه کړی دي، پیغمبران شهیدان کړی دي، لوی خلک شهیدان کړی دي، نو د یو عام سړي مرګ هغه ته اسم نخکاری. قال فاختاروا منهم 50 به تاسو داسې کار وکړئ چې دا غي نه 50 کسان غوړه کوي چې قسمونه وکي. فاحتلفوهم دا غي نه د قسم مطالبه وکي، قسم ورلا ورکي. 50 کسان د هغه نه برابر کوي او هغه به تاسو ته قسم وکي. که قسم یې وکړو بس هغه بری دي، تاسو په باندې اس حق نشته، نه دیت غوښته شي نه د څه غوښته شي. او که د قسم نه انکار وکړو نو به تاسو دیت غوښتل شي. فابو نو بس دې انکار وکړو چیرې منګه هغه له قسمونه نه ورکو او د دې وجې نه ورکو چې هغه خو يهود دي، مشرکان دي. هغه خو قسم کوي ځکه چې یو سړی د کفر کلمه ویلې شي، په الله رب العزت باندې دروغ تړلې شي او د پیغمبر د خبرې نه انکار کولې شي، نو قسم کول هغه ته څه خبره ده؟ نو هغه ته ول مون قسم نه ورکو ځکه چې هغه ته قسم ورکول دا بے فایده دي، څه فایده نه کوي. نو فوداه رسول الله صلی الله علیه وسلم من عنده، رسول الله هغه ته دیت ورکړو د خپل طرف نه. ظاهره دا د چې دام د دې اولنې واقعي په شانت ده، نو ممکن ده چې دا دوه واقعي یو شانت وي. نو رسول الله مبارک دیتا یا قبیله کې یوځي خود د فتنې او د فساد د ختمولو د پاره د خپل طرف نه د بیت المال نه دیت ورکړی دی. او دا د مسلمانانو حق هم دی چې د مسلمانانو حکومت وي. نو که یو سړی داسې په ظلم باندې مړ شي او هغه ته دغه وارثانو ته دغه حق د قصاص او د دیت ملو نشي، نو په کار د چې دیته د بیت المال نه دغه حق ملو شي. ځکه بیت المال کې خو الریډي د هر مسلمان حصہ ده، خو به چون کې د دې هغه قتل شوی، مرګ شوی، نو هغه زړونه خوږيږي او درد کوي. نو چې کله د بیت المال د طرف نه د دې د پاره د دیت فیصله وشي یا ورته دیت ملو شي، نو په دې سره د دې سناڅه هغه حوصله برابر شي او هغه غمي چې د کم شي.